رحیم د ټول ناول په سټیج باندې ناس زموږ د قومي وطن پارټۍ مشر د ټولو پښتنو مشر زما ګران مشر جناب ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو هغه سره د قومي وطن پارټۍ زموږ صوبایي چیرمن نوجوان قیادت سکندر حیات خان شیرپو او داسې نور زموږ د ضلعي مشران د صوبې مشران د یونین کونسل تنګي خاص کر تنظیم ملګرو او بیا په خاصه توګه زما د تنګي نرو پښتنو غیرو پښتنو دا زما یقین دی چې کله هم د پښتو وخت راغلی دی د ننګ وخت راغلی دی تاسو ولاړ یې موږ سره نو ستاسو ډېره شکریا د ټولو شکریا چې د په څلور ورځو کې زموږ دا پروګرام جوړ شو د اتوار ورځې نه زموږ دا پروګرام فاینل شو نو منځ کې دا درې څلور ورځو کې دا زموږ خواري ده نو زه مشر ته دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله زموږ داسې یو غټ لکه اوس را روانه برسي ده داسې نور غټ پروګرام وي هغې ته به ورځې ډېرې ټیم به ډېرې دې نه مخکې کېږي دا هم انشاءالله خاص ته تنګي خلک دي زما نور چې کوم د یون کونسل نه ملګري راغلي د هغوی شکریا ادا کوم د کوم زما پارټۍ ملګري تنظیمي ملګري د نور یون کونسلو د هغې نه بعد یو درې خبرې مشر ته مخې ته ږدمه اکثر خلک وایي قومي وطن پارټۍ مان اکثر خلک تپوس کوي چې تاسو ولې قومي وطن پارټۍ کې پلار په نیکه را روان یې نو زه دا په فخر سره وایم الحمدلله چې زما په تنګي کې نه په بالکل په تاثیري تنګي کې چې کوم کار هم کړی هغه قومي وطن پارټۍ کړی دی دا تاسو ته په نظر دي دا ټول خلکو ته په ډاګه را او الحمدلله زه په دې فخر کوم چې زه داسې یو لیډر ورکړی ما چې د هغه اخلاق د هغه کارونه د هغه نوم دا مخالفین هم مني نن سبا شکر دی زموږ چې څونه کارونه دي هغه د نورو چې څونه د په دې حلقه باندې نورې پارټۍ هم راغلي دي ان پي هم راغلي ده نور ملګري زموږ دا اوس چې تبدیلی والا هم ختم شو دوی هم راغلي دي هغوی ما ته د خپل د ټولو پارټو کار وکړي زما د پارټۍ یو پنځو کالو ته وګوري انشاءالله زموږ کارونه به ډېري باقي یو درې مسلې مې دي هغه یې مشر ته एकदम خاص کر زما د تنګي مشر په 2023 کې په دې وخت کې زما په تنګي کې په بعضې محلو کې اورونه بلیږي ګیس نشته دا ولې دا چې تاسو کله د دې کرسۍ نه کوز شوې او دا بل په موږ راغې نو هغه اوسه پورې دا څوک ځای ناست دي په تنګي کې چېرته ګیس ټوټه لګېدلې ده اوسه پورې دا ستاسو نه پاتې دي او الحمدلله په کوم کور چې تاسو د ګیس ډنډۍ نه دا زما د مشر برکت دی دا زموږ د سکندر خان برکت دی هغې نه بعد چا یو ټوټه ګیس نه لګولې دا ستاسو په نوټس کې چې سوی ګیس ډېره غټه مسله ده زموږ په اختراباد کې په شوبله کې داسې نور بنسرزو کې داسې ډېرې محلې دي نوې نوې آبادۍ چې کوم ځای کې شوي دي دویم زموږ د ګورنمنټ ګرلز های سکول هغې د ایکسټنشن مسله ده تعداد پکې ډېر زیات دی سکول زموږ بلډینګ کم دی دا بل درېیمه مسله چې کوم دا د بي ایس زموږ د بي ایس کلاسونه چې کوم دي زموږ د جینکو کالج کې هغه اوسه پورې هغه سټارټ نشو دا درې آخر کې بیا یو ځل د ټولو مېلمنو د بهر د پارټۍ ملګرو د یون کونسل د تحصیل ملګرو د تنګي ملګرو زما د پارټۍ د تنظیم ملګرو د یون کونسل د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو په دونه شارټ نوټس کې راغلي موږ له عزت راکړه انشاءالله چې سم وي دا ستاسو پارټي را دا زموږ ټولو په شریکه پارټي را والسلام